بنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، ستاسو د وړاندې چې ما کوم آیات مبارکه تلاوت کو، دغه آیات مبارکه کې الله جل شانه د یو فرضیت په باره کې حکم ذکر کوي او فرمائی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والاو پتاسو باندې روجی پرس کړی شوي دي لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې خلکو او مخکې امتونو باندې فرض کړی شوي وي. د روجو د نیولو او د دې د آداب رعایت ساتلو پیدا بدا شي لعلکم تتقون، د فاره د دې چې تاسو تقوادار جوړ شي. د الله جل شانه انعامات او احسانات په منګ او تاسو باندې ډېر زیات دي. دومره ډېر زیات انعامات او احسانات دي که منګ د دې شمیرل وغواړو نو نشو شمیرلی. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله جل شانه فرمایي که چېرې تاسو زما نعمتونه شمیرل غواړئ نو وبې نه شمیرلی شي. دغه انعامات او احساناتو کې یو د رمضان المبارک میاشت هم ده چې زمونږ او ستاسو په ژوند کې الله جل شانه بیا یو ځل دغه مبارکه میاشت چې د هغه راوستله، په دې باندې د الله جل شانه ډېره زیاته لویه چې د شکریه ادا کول پکار دي. دا زمونږ او ستاسو سره الله جل شانه ډېره زیاته د احسان معامله وفرمایله. یو دا چې موږ روغ جوړ صحیح سالم وساتلو، روغ جوړ صحیح سالم د صحت په حالت کې الله جل شانه دا میاشت مبارک مونږ او تاسو ته را نصیب کړله. ځکه ډېر زمونږ مسلمانان ورونه به داسې وو چې په تیر رمضان المبارک کې به زمونږ سره په دې جومات کې به ناست وو، په دې صفونو کې چې دی هغه به ولاړ وو. هغوی چې دی اوس د دنیا نه رحلت کړی او د دنیا ته تللي دي، هغوی نشته دی اوس. ګنې که د دغه خلکو نه اوس تپوس وکړی شي او دی به د زړه نه دا تمنا وکړي که موږ بیا دې جوماتونو ته چېرې لاړ شو، موږ ته دا ژوند بیا میلاو شو، نو دا ټوله ورځ به موږ په سجده کې تېره کړو، خو الله دغه ژوند راته بیا راکړي، نو بیا به دا نه وي ورته.
دغه رنګې زمونږ ډېر مسلمانان وروڼه به داسي چې هغوی به بیمارانی په کټونو کې به پراته وي، هغوی به د زړه نه دا تمنا کوي چې الله کاش ماته لږ صحت راکړي چې زه لاړ شم د جومات په دې صف کې ودرېږم. الله ستا دا مبارکه میاشت شروع ده، رمضان المبارک میاشت شروع ده او روجه چې ده نو هغه ځان له مبارکه ورځ ده. الله د رمضان المبارک دغه مبارکه ورځ چې ده هغه راغلې ده، الله زه کاش ماله لږ توفیق راکړي چې زه دې جوماته پورې لاړ شم په دې صف کې ودرېږم. دا توفیق ورته چې دی هغه نه دی میلاو شوی، د زړه نه دا تمنا کوي. نو چې منګ او تاسو الله جل شانه روغ جوړ صحیح سالم چې دی هغه د میاشت د رمضان ته او بیا دغه مبارکې ورځ ته چې دی ورسولو، په دې منګ او تاسو ډېرې زیاته د الله شکریه ادا کړو. دا د الله جل شانه انعامات او احسانات دي چې په چا باندې وکړي. الله جل شانه رمضان المبارک چې دی هغه ډېره مبارکه میاشت چې دی هغه ګرځولې ده او د دې د بهتروالی او د دې د برکتونو نه یو لوی د ټولو نه لوی برکت چې دی هغه دا دی چې په دې میاشت د رمضان کې قرآن مجید په شان عظیم الشان کتاب الله جل شانه نازل کړی دی. قرآن کې الله جل شانه فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان هغه د چې په دې کې الله جل شانه د قرآن په شان عظیم الشان کتاب نازل کړی دی. دا څومره لوی د برکت میاشت ده، څومره د برکتونو د خیرونو چې د هغه میاشت ده. او حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی رجب چې د رجب میاشت زما د امت میاشت ده، د رجب میاشت دا زما د امت میاشت ده او زما د امت مثال چې دی هغه د دې مثال داسې دی لکه څنګه چې په نورو امتونو کې زما د امت مثال دی، نو دغه رنګ په دې نورو میاشتو کې د رجب د میاشتې چې دی مثال دی. او بیا او فرمایل د شعبان میاشت چې ده نو دا زما میاشت ده. د دې وجه نه د شعبان فضایلو کې مونږ ذکر کړی هم دي. نبی علیہ السلام په شعبان په میاشت کې ډېرې زیاتې روجې نیولې، رمضان نه علاوه ډېرې روجې چې دي نبی علیہ السلام د شعبان په میاشت کې نیولې. نو د دې د وجه نه فرمایي وایي د شعبان میاشت چې ده هغه زما ده او د دې مثال د نورو میاشتو باندې داسې دی لکه څنګه چې زما مثال په نورو انبیای کرامو باندې دی. او بیا نبی علیہ السلام فرمائی وی رمضان المبارک چې دا هغه د الله میاشت ده، دا د الله میاشت ده او د دې مثال داسې دی چې لکه د څنګه د الله جل شانه مثال په خپلو بندګانو باندې دی، دغه رنګ د رمضان المبارک مثال چې دی په دې نورو میاشتو باندې دی. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی رمضان المبارک دا خاص زما د پاره ده او د دې بدله به زه په خپله ورکوم. او یو روایت کې راځي په دې په بدله کې به زه په خپل ځان چې دی هغه ورکوم. د مؤمن بنده د پاره د اعمالو درجې چې ذکر شوي دي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، یو بنده په یوې نیکۍ سره راتلل وکړي نو دغه ته به 10 چنده چې دی ثواب میلاو شي. او دویم ځکه الله جل شانه فرمایي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. دغه مثال ذکر کوي د الله په لار کې د خرچ چې یو سړی د الله په لار کې 1 روپۍ خرچ کی، دغه مثال داسې دی چې لکه د الله جل شانه به د دې بدله داسې ورکی لکه د یو تیغ او یو بوټی چې دی وکړو، یو دانې وکړله، دغه دانې چې دی هغه 9 وږي ونیول او په یو وږي کې سل دانې دي، یعنی 900 چنده اجر و ثواب به ورکي. نو الله جل شانه د مؤمنانو په اعمالو باندې بدله چې د 10 چندو نواله تر د 900 چندو پورې چې ذکر کړی دا، خو د رمضان المبارک په باره کې دا نه دي ذکر کړي، بلکې د رمضان المبارک په باره کې ذکر فرمایلی دي چې دا رمضان المبارک صرف زما د پر دی، د دې بدله به زه په خپله ورکوم. الله جل شانه با د خپل شان لایقه سره چې دی هغه د اجر او ثواب ورکوي چې څومره د الله جل شانه خوښ شي. او بیا الله جل شانه بچاله دا اجر و ثواب ورکي بس د چا په عمل کې چې اخلاص څومره زیات، څومره په اخلاص سره په مینا محبت سره د الله د بندګۍ په د پاره چې دی رمضان المبارک روزه نیولي، الله جل شانه به هغه اجر و ثواب چې دی سیوا ورکي. بیا چا چې څومره د رمضان المبارک د آداب او لحاظ ساتلې دي نو هغه به الله جل شانه اجر و ثواب زیات ورکي. او د الله جل شانه سره د انعامات او احسانات څخه کمې نشته دي او نه د الله جل شانه په خزانو کې څخه کمې راځي.
لکه روایت کې راځي دا ټول انسانان څومره انسانان چې دی په مخ د ځمکه د ټول په یو میدان کې راجمع شي او په یو ټیم باندې د الله جل شانه نه د خپل خواهش مطابق چې دی هغه تمنا او ارزو وکي غوښتنه وکي چې د هر یو په زړه کې څومره تمنا راځي او دته وغړي دومره د یو کس په زړه کې تمنا راځي چې الله دا مخ د ځمکه د ستروک او مال راکا دا یو تمنا ده دغه رنګ د ټول انسانان په یو میدان کې راجمع شي او د الله جل شانه نه د خپل سوچ او د خپل مزاج مطابق او د خپل خواهش مطابق وغړي او الله جل شانه د دې د خواهش مطابق ورلور هم کی یوم چې بنوا پرې نه دي نو د الله جل شانه په خزانو کې دومره کمې ناراضي لکه د سمندر د اوبدي او دته ستن ورکته کې او روچته کې ولګي شانو په پسې انخلی نو دومره کمم د الله جل شانو په خزانو کې ناراضي الله جل شانو څخه کمې نشته دی الله جل شانو سره د انعامات او احسانات کمې نشته دی کمې زما استاد چې غواړو تینا کمې په ماوته کې دي چې اعمال او عبادت نه کوو کمې زما استاد چې الله جل شانو طرف ته ناراضو کمې زما استاد چې د الله جل شانو بندګی نه کوو الله جل شانه حکمونه ماتو د الله جل شانه د ناراستیا اعمال کو د الله جل شانه د خفګان چې د اعمال کو الله جل شانه چې په کم څه خوشحالي کې هغه طرف ته موت بیا ناراضو په هغه کې موت چې د شیطان بیا نه پریدي ظلم په هغه کې بیا تنګي او چې کوم سيزونو باندې الله جل شانه خوشحاليږي نو په دغه کې راحت دی په دغه کې سکون او آرام دی دا څوک فرمای الله جل شانه فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب الله جل شانه فرمای خبردار د زړونو اطمینان او تسلی چې د زما په ذکر کې زما په یاد کې د زما بندګۍ کې دا منګ او تاسو چې دی په دنیوي اسباب نورو شیزونو کې د زړه سکون او آرام غنو هغه پکې ګورو کله دیو بیهوده مجلس کې کینو کله بل بیهوده مجلس کې کینو یاره څه چل دی یاره د ازله مل خپه دی یاره د ازله مل خپه دی زبل خوشاله کما یاره ټینشن دی دا ټینشن بل ختم کما دا ټینشن ته نورم سیوا کې دغه بیهوده مجلسونو کې کینې نو دا ټینشن دی نورم سیوا کېږي چې ټینشن دی درتا پریشانی دی درتا د قرآن لک تلاوت کو قرآن رواله لک تلاوت کا یو 2 رکعات نفل وکا لک سات ذکر وکا الله جل شانو دې ټینشن ختم کی ذکر قرآن کې الله فرمایي چې الله جل شانو فرمایي نو خیر او برکت پکشته الا بذکر الله تطمئن القلوب اے مؤمنانو تاسو د زړه تمنا غواړئ د زړه او سکون او آرام غواړئ نو هغه زما په یاد کې زما په ذکر کې زما بندګۍ کې د بندګانو دغه شروع کې نو مطمئن بشي بیا خاص کر د رمضان المبارک میاشت شروع ده نو مسلمانان مؤمنان خاص کر نوجوان طبقه هغه به لګي شیر او راځي رو جبل اندکو بیهوده مجلس چې هغه به جوړ کو چرته یو ځبل ځ خبرې به وکړو لډو تاسو داسې زونه به وکړو گیم به وکړو راځي چې رو جبل اندکو الله بنده دا روزه تعالی الله دې د پاره درکړي دا چې ته په دې کې دغه بیهوده کارونه وکا ته په دې کې الله جل شانه ناراضه کا ته په دې کې الله جل شانه خفقا دا خود الله جل شانه طرف ته دراتلو میاشتا دا خود نیکو سیزن دی دا خود الله جل شانه سره د روغ میاشتا دا خود الله جل شانه سره د محبت میاشتا دا خود الله جل شانه سره د یو کېدو میاشتا او تا په بیهوده مجلسونو کې چې دې تیر کړلا تا به الله جل شانه خفقو او بلدا چې څومره د یو سیز سکون او آرام ډیری مثال په تور غاړه بوالو چې څومره یو د سہولیات والا سورلی دا نو داغي به اکسیډنٹ چې د هغه هم خطرناکي مثال په تور جاز شو نو جاز د ډیر د سکون او د آرام سورلی دا هر څه سہولیات پکې دي خو ګوره که دغه اکسیډنٹ او دغه نقصان چې دی شنو هغه بیا د څه برابر نه دی نقصان هم ډیر دی دغه رنګ د میاش ډیره زیاته د خیر او د برکت میاشتا دا د رحمتونو میاشتا خو ګوره دې کې لګ لګ اعمال الله جل شانو سی وکړو ډیر اجر ثواب ورکي خو کو بل طرف ته یو بنده په دې کې چې هغه ډیر بدبخت بنده دی ډیر ناکام بنده دی چې په دې کې چې د ګناهونه کوي
په دې کې نافرمانه کوي نو بیا به الله جل شانو سزا په دې باندې ډیر ور کوي. او د ټول نه لوی خبره نبی علیہ السلام فرمایلی دي یو نبی علیہ السلام مسجد نبوی ته راغی جمعه ته راغی صحابه کرامو ته فرمایل را نږدې شه منبر ته را نږدې شه. نبی علیہ السلام چې کله د منبر په اوله پوړې قدم کې خود ویل آمین په دویمه پوړې باندې قدم کې خود نو بیا یې فرمایل آمین او چې په دریمه پوړې مبارکه قدم کې خود بیا یې فرمایل آمین. اوس دغه حالت کې جبرئیل علیہ السلام چې کله راځي نو د ځان نه راځي د الله جل شانه علیږي. نبی علیہ السلام چې کله د خطبه نه فارغ شو صحابه کرام را جمع شو د الله رسول ستاسو نه موږ نن څه ناشنا شان خبره واورید مخکې چرته نه واوریدلی. نبی علیہ السلام ورته فرمایل وجدا و چې جبرئیل علیہ السلام راغلی او هغه یو درې بد دعاګانې وکړې درې خیرې وکړلې او ما ته حکم وشو دا حکم د امین دا حکم مرته ملاو شو چې هوته په امین وایا. نو دا هغه ټولو خیرونه یو د اخره هم دا یو ورته دا او فرمایل چې هلاک دي شي هغه بنده وستا امتی چې په هغه باندې د رمضان المبارک په شان مبارک میاشت تیری شو د مغفرت ونشي. څومره د هلاکت خبره ده چې الله جل شانه ورته خیری کوي. ځکه جبرئیل سره مخکې خبره ذکر شو جبرئیل علیہ السلام په خپل نه راځي الله جل شانه را لګره نو دا حکم ورته الله جل شانه کړي چې هغه کس دی هلاک شي چې د رمضان میاشت په تیر شو دغه مغفرت ونشو. به په واسطه د جبرئیل علیہ السلام په شان مقربی پرختی چې په پرختو کې د ټولو نه مقربه پرخته چې د جبرئیل علیہ السلام دی. جبرئیل علیہ السلام خیری کړي دي هلاک دي شي هغه کس چې ود باندې د رمضان المبارک میاشت تیر شو د مغفرت ونشو. او بیا په انبیاء کرامو کې د ټولو نه اوچته مرتبه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا. نبی علیہ السلام په دغه خیرو باندې آمین ویلې چې او هلاک دي شي هغه کس چې په د باندې د رمضان المبارک میاشت تیر شي او د مغفرت ونشي. نو اوس به ما ته خپل زړه ته چې دی به مخاطب شو چې آیا د رمضان المبارک میاشت شروع ده او دا تیریږي روانه ده په دې کې ما خپل ځان دومره د دې قابل جوړ کړی چې الله جل شانو ما وبخي کنه ما په الله جل شانو باندې خپل ځان بخلې دی کنه کنه نو زه په الله جل شانو باندې ځان بخما. اوس دا علم غیب د الله سره دی چا سره نشته خو انسان د خپل وس مطابق د خپل اعمالو نه ته پته لګي چې ما څومره اعمال کړی دي مخکې ژوند کې مې څه کړی دي اوس په رمضان المبارک کې څه کوم زما د الله سره تعلق څومره نږدې شوی په رمضان المبارک کې. او دوی مې فرمایل چې د چا د وړاندې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تذکره وشي او د درود شریفونه وایي نو چې کله چره هم داسې د نبی علیہ السلام نوم مبارک راشي نو صلی الله علیه و وسلم ویل فکر دي. ځکه د نبی علیہ السلام انعامات او احسانات په دې امت باندې ډېر زیات دي او څومره مهربان پیغمبر چې په هر سخت کې په هر حالت کې به د امت چې هغه سوال کاوه الله زما امت الله زما امت چې کم د سختې د زنکدن سختې د ټولو په ژوند په حالاتو کې د ټولو سخت حالت چې د زنکدن حالات دي د زنکدن په حالاتو کې نبی علیہ السلام د امت چې هغه بینوانه دي پرخه الله زمانه پس به زما د امت څه کیږي. په قیامت کې بعد آدم علیہ السلام نه والا تر د عیسی علیہ السلام پورې ټول انبیاء کرام چې دي هغه نفسي نفسي आवाज کوي یو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دی به امتی امتی دی به امت وي. نو چې اوس دغه مبارک پیغمبر دغه مهربان پیغمبر نوم واخستې شي او امتی قدر صلی الله علیه وسلم نشي ویلې نو به دې بنده تا یو خدای خیری بل نبی علیہ السلام ورته ډیر زیات بدبخت ویلې چې زما په امت کې دا ډیر بدبخت کسته په بل روایت کې راځي بے وفای ور دا ډیر بے وفا کسته وفادار نه دی په دریم دا کې ته کنجوس ډیر بخیل کسي ورته جدي دومره بخیل او کنجوس دی چې د درود شریف قدر نشي ویلې. او دریم نمبر یې فرمایل اغم د هلاک شي چې د مور او فلار دواړه یا یو په حالت د بوډاوالي کې ژوند دی او د دومره چې د خدمتونو کې چې ځان په د جنت مستحق وګرځي د دومره چې د خدمتونو کې چې ځان په د جنت چې د مستحق وګرځي ځان په د جهنم نه بچ کی نو دغه کس د هم چې د هلاک شي. نو محترم دی میاشت چې دی
دا برکتونه حاصل دي خو بل تر ته ګوره نقصانات هم بیا ډېر دي که کمزوري وشو نو نقصانات هم بیا ډېر زیات دي او په لږ لږ عمل باندې الله جل شانو ډېر اجر و ثواب ورکوي حدیث مبارک کی راضی ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي نبی علیہ السلام او فرمایل کم یو مومن بندا پر رمضان المبارک کی عبادت او بندگی کوي او د یو رکعت کوي د شپې کوي یا د ورځې کوي نو په دې یو رکعت چې دته 2.5 زره نیکه ملاويږي 2.5 زره نیکه ورته په ملاويږي او د یو رکعت په بدله کې ورله الله جل شانو په جنت کې یو محل تیاري دا هغه محل بداسي چې هغه د سرو یاقوتونو جوړ شوی او د دې محل چې شپېته دروازې دي او د هرې دروازې دنه یو چې هغه بنگله ده بیا دا د دې مؤمن بنده د پر الله جل شانو چې د تیارې په یو رکعت باندې او به فرمایل د یو رکعت په بدله کې الله جل شانو له په جنت کې یو ونه نالي چې د هغه سورې بدومري چې یو سوار په سورلې باندې سور 1500 کاله مزلو کې د هغه سورې به ختم نشي نو څومره د مفتو ګټه ده په لږ لږ عمل باندې الله جل شانو ډیر زیات اجر او ثواب ورکي خو چې مؤمن بنده د غفلت د خوب نه لږ را بیدار شي د غفلت د خوب له پریدي یو همیش د خپل خواهشات او د زړه تمناګانې یو طرف ته کی د الله طرف ته لږ راشي نو بیا به الله جل شانو پر روان وخت کې ول زړه کې واچي ځکه لعلکم تتقون مخکې خبره ذکر شوی و دی به تقوادار جوړ شي د په زړه کې چې تقوا به راشي او حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام او فرمایل کم مومن بندا د رمضان المبارک کې د ایمان او د ثواب په نیت باندې د ورځې روزه نیسي او د شپې قیام کوي الله جل شانو به د ګناهونو نه داسې پاک کی لکه د چې اوس یو ماشوم پیدا شو د ګناهونو نه پاکي د قشان به الله جل شانو د ګناهونو نه پاک کم کبیره ګناهونه کړي نو داغه به الله جل شانو په دې ځل کې به ورته واچي توفیق به ورکی توبه به وباسي او وړ ګناهونه به الله د اعمال او عبادت په ذریعه سره چې دې معاف کړي خودم ردا چې زمنګ نه چې دې هغه کمزورې په ګډېری کیږي لکه مثال په تور دغه حدیث ذکر شو چې په یو رکعت باندې دومره اجر او ثواب دی نو بیا او نبی علیہ السلام د تراویح ذکر وکړو چې په دې باندې دومره اجر او ثواب دی او نبی علیہ السلام فرمایي دا ما سنت کړي ګرځولې دي د دې حکم د الله جل شانو د طرف نه دی خو چې نبی علیہ السلام طرف ته نسبت شوی نو سنت مؤکده دي تاکید پکړې کړې شوی دی ګوري ډېر مسلمانان په دې غفلت کې پراته دي خو مړه سنت دي کو ودې کړې کو ودې نه کړې نه سنت مؤکده دي کو ودې نه کړې ګناهګاري او کو ودې کړې اجر ثواب بدر ته ملاويږي بیا دویم چې د غفلت دا کیږي بعضی خلکو په ذهن کې دا بس الکه یو تر کاتو کو بیا لاړ شي لس رکاتو کو بیا لاړ شه نو د څومره خیر نه محروم شو دی چې دغه ټیم کې دی لاړ شي اتر کاتو کې لاړ شي لس رکاتو کې لاړ شي نو د څومره خیر نه محروم شو په یو رکعت باندې الله څومره اجر او ثواب ورکړي دویم نمبر دا چې د ویتر چې دی هغه صرف په رمضان المبارک کې د جمع سره کیږي په غیر رمضان کې ویتر چې د جمع سره نه کیږي په رمضان المبارک کې ویتر د جمع سره کیږي نو دغه د ویتر د جمع نه هم چې هغه محروم پاتې شو او د جمع ثواب یو چې 27 چندا او یا چې د یو روایت مطابق 25 چند چې د هغه اجر او ثواب ورکړي او رمضان المبارک کې یو عمل په 70 باندې بدلیږي نو 70 لبیا په 27 کې چې د ضرب ورکا څومره اجر او ثواب دغه خیر نه دغه چې د بنده محروم کیږي اول شل رکعات تراویح دا ور په احادیثو 32 احادیثو سره ثابت دي او چې کله ابی ابن کعب رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه حکم کړی دی چې صحابه کرامو ته په مسجد نبوي کې شل رکعات تراویح کو ته پکې قران مو اوروا په دغه دور کې 60,000 صحابه کرام ژوند دي 60,000 صحابه کرام ژوند دي او په دې کې 28,000 صحابه کرام په مدینه منوره کې دي یوم په دې د عمر په دې حکم باندې چې دی هغه تا نه کړی چې دا ولې د حکم تاسو ورکې چې ګنې اتر رکعات دي ته څنګه شل رکعات کې ولې دا صحابه کرام بچ دي دا عمر رضی الله عنه به نو من کړي چې نبی علیہ السلام نه وکړي نبی علیہ السلام په خپل درې ورځې چې د جمع سره شل رکعات تراویح کړي دي خو به د خلکو کثرت ډیر زیات شو نبی علیہ السلام به ماته خطر شو چې اسنه کو بیا ز بار روزم
او دا حکم چې دی دا تراویح د باندې فرض نشي نو کو بیا د کمزورۍ د وجې نه ستاسو نه پاتې کېږي نو ګناهګارېږئ به نو دې د وجې نبي علیه السلام بیا راونوتو څو شپې نو بیا به یې کولې خو ځان له به یې کولې 3 شپې 20 رکعته تراویح د جمع سره کړي دي 8 رکعته تهجد چې دي دا به نبي علیه السلام کول دا 8 رکعته د نبي علیه السلام معمول د تهجد و دویم کړي دي څلورم کړي دي شپږم کړي دي اتم کړي دي ډېر هم په بعضې روایتو کې راغلي دي د 1200 پورې خو عموما چې د نبي علیه السلام به 8 رکعته تراویح دا 8 رکعته تهجد کول دا عموما چې د نبی علیه السلام عادت شریفه 8 رکعته د تهجد او تراویح نبی علیه السلام په خپل ژوند مبارک کې چې 20 رکعته کړي دي نو کو څوک نه کوي دغه کمزوري ده دغه احادیث مبارکه ذکر شو خپل ځان له نقصان ورکوي خپل ځان له نقصان ورکوي خو چې کوي کې اجر او ثواب پکې ډېر دی نو دا میاشت چې د هغه د برکت میاشت ده داسې په غفلت کې تېرول نه دي پکار او خاص کر نوجوان طبقه ډېر په غلطو چار چې د هغه سر دي یو په ذل عباسیاتو کې چې د هغه ټیم تیر کی خاص کر مسعودن یو به تراون اکثر پکې دا چې مونځ پر سلام وکړي چې لاړ شي وبوځي نو بیا به څه کوي بیا به چې دی یا لډو ته ناسي یا به دی تاشونه کوي دومره چې دی هغه دی بدبخته دی او په دې کور کې داسې څوک مشر هم نشته چې لږه خبره وکړي چې لږه بچیا دغه فضولیات خو کې د تراویح خو به دې کړی وې که نه تراویح پرېږدي مونځ پرېږدي او بیا دغه فضولیاتو ته ناسي په دغه ته ټوله شپه چې دی هغه بیا شوګیره کړي په ګیمونو په دغو کې ټوله شپه شوګیره کړي دا میاشت چې دی نو د خیر او د برکت میاشت ده ځان چې دی هغه هلاکت ته غورځول دي په دې کې د دغې شذرو نه اجتناب پکار دی ځان ساتل پکار دي او یو دا چې د دې اعمال چې کوم د روجې سره دي لکه تراویح د دې خو اهتمام پکار دی خصوصا د صلاة تسبیح د مونځ پکې اهتمام پکار دی صلاة تسبیح نور کې سړی نشي کولی کم از کم په دې رمضان مبارک کې چې روزانه نشي کولی په دې یو جمعه باندې یو کتاب ډېر اجر ثواب دی ځکه نبی علیه السلام حضرت عباس رضی الله عنه وفرمایل راشه تره زه تاله یو عطیه درکم یو تحفه درله درکمه هغه چې کله راغی نو د صلات تسبیح د مونځ طریقې ورته وښودله او بیا ورته وفرمیل کاکا جان که دا مونځ روزانه کولی شي نو روزانه یې کوه که روزانه نشي کولی په هفته کې یو ځل کوه که هفته کې نشي کولی میاشت کې یو ځل کوه که میاشت کې هم نشي کولی په کال کې یو ځل کوه او که په کال کې نشي کولی په ټول عمر کې یو ځل وکړه دا به د ګناهونو کفاره چې دی هغه وګرځېږي نو 4 رکعاته د صلات تسبیح مونځ 4 رکعاته نفل مونځ د نیت تړل دي خو بهترین ټیم چې علما کوم ذکر کوي نو د جمعې په ورځ د زوال نه وروستو خو که سړی د تهجدو په ټیم کې وکړي د ماسخوتن د تراویح نه پس یې وکړي نو هم بهتره خبره ده خو مسنون طریقې چې ده نو هغه صرف دومره ده چې د جمعې په ورځ د زوال نه پس ټیم دی نو هر ټیم کې چې دی نفل کولی شي 4 رکعاته نفل نیت تړل دي د ټیم د تخصیص پکې نشته چې دا ټیم او دا ټیم خو دومره ده 4 رکعاته نفل صلات تسبیح مونځ ادا کوم په دې حاضر وخت دا اولنی رکعت کې اولنی رکعت طریقه چې یاد 2 طریقې دي خدای یو لږ اسانه ده چې اولنی رکعت دی په کومه طریقه او 4 وړه رکعتونه په دغه طریقه باندې دي چې څنګه اعوذ بالله بسم الله ویل شو نو الحمد بنا شروع کې سورۃ فاتحه بنا شروع کې اعوذ بالله بسم الله بم نو لا اله غیره کا پوری مونږ دی وې نو پنځل لس پیری با سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او بعضی روایت کې لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم پوره کلمه راغلی او بعضی کې الله اکبر پوره راغلی ده کو څوک سره ویلې شي خبره کنه شي الله اکبر پوره خبره ده نو پنځل لس پیری به دا وایي به دین رستو او اعوذ بالله بسم الله سورۃ فاتحه به سورۃ ختم شو نو رکوع ته بنځي د رکوع نه مخکې بلس پیری دغه چې درې کلمه وایي بیا چې کله تسبیحات د رکوع بیا رکوع لاړ شي رکوع تسبیحات وایي په رکوع کې بلس پیری وایي بیا چې د رکوع نه پاتې سمع الله لمن حمده وایي نو سجدې له بلا نځي لس پیری په دغه کې وایي بیا چې کله سجدې له لاړ شي اوله سجدې تسبیحات وایي نو لس پیری په دې کې وایي بیا چې کله د یوې سجدې نه کینی جلسې ته نو لس پیری په دې کې بیا وایي بیا دویمې سجدې له چې لاړ شي بیا تسبیحات وایي سبحان ربی الاعلی نو دې نه پس بیا لس پیری وایي نو بیا به دویم رکعت ته پاسي چې دویم رکعت ته څنګه پاسي نو د سورۃ فاتحه شروع کولو نه مخکې به دغه تسبیحات 15 لس پیری وایي په اولنی ځل باندې 15 لس پیری دي او باقی چې دی نو هغه ټول لس پیری دي دا ټول تعداد 75 شو په 4 رکعاتو کې چې 300 پیری برابرېږي نو ډېر اجر ثواب دی خو بیا هم کو د چا په ذهن کې تپوس کې په طریقې باندې کې دغه کېږي نو وروسته تپوس وکړي خو غفلت چې دی هغه نه دی قبول پکار روزانه کوي که روزانه کم از کم په هفته کې د میاشت کې تقریبا 4 جمعې پاتې دي په دې کې چې یو جمعه وکړي هم الله جل شانو به چې دی د ټول د ژوند د ګناهونو کفاره ګرځولی شي ځکه حدیث مبارک کې نبی علیه السلام خپل تره مبارک ته چې خبره ذکر کړې ده
نو د دې هم پکې اهتمام پکار دی او میاشت رمضان چې دا هغه په غفلت کې تیرول نه دي پکار الله جل شانه دې ما تاسو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي زمونږ د یو ملګری دی مولانا شیر علي شاه صاحب دی پلونو کې اوسېږي هغوی له چا یو کنال زیاده مدرسې دپاره ورکړی دی زه بل اوس په خپله افتتاح له تللی وم قاسم مولي صاحب له افتتاح وکړله نو هغوی یو طالب علم را لېږلی دی چندې په سلسله کې ویل کو چا سره صدقات وغیره زکات هغه هم وله ورکړي او که د هغې نه علاوه څوک د سیخ په مد کې یا چې د سیمټو په دا کې هم ورسره امداد کوي هم ورسره کولی شي ملګری دی پېژندګلو نمبر هم شته دی نو که بیا ورسره چا د سیمټو یا د سیخ په باره کې دغه کوو نو هغه هم چې د نمبر به ورکړو رابطه به ورسره وکړي او بل زمونږ دلته په خپله د جومات بټرین چې دي هغه هم کمزوري شوي 3 کاله تقریبا شو 4 کال دی نو د هغې دپاره بیا اخلاص پکې وي چې د بټرین نه وکړو ګرمي را روانه ده نو بیا دومره چې دی هغه بټرین کار نه کوي د هغې دپاره کې هم چې دی خپل اخلاص وکړي الله جل شانه دې موږ تاسو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین Betul.